بسم الله الرحمن الرحیم. زه سید احمد عباس اورکزونه خپل ګران مشر منظور احمد پښتین سره ناست یم. د علاقو د ملګریو هغه یو څو پوښتنې وې چې هغه باندې مو علاقې کې لا غوندې افراتفري جوړه غوندې وه، شکوک و شبهات و. نو ما دا خبره مناسبه وګڼله چې هغه بجای د دې چې زه سوشل میډیا نه راواخلم، پرنټ میډیا نه راواخلم یا الکترونیک میډیا نه یا بیا د نورو د ځینې خلکو پروپیګنډ ومنم، نو هغه خبرې به زه خپله منظور ورور سره شیر کړم. د دې څه جواب وي هغه به ټولو تاسو ته وي. مشره د مو علاقې کې څو خبرې دا کېږي. ټولو نه اول یوه نامه استعمالیږي چې کاري مسعود کاري محسن د منظور پښتین ورور دی. او دویمه خبره دا کي چې یاره دغو وکیل ملا صاحب یا بیت الله صاحب دغو لینکس و څه وکړم، نو مو ویلو چې زه هغه مخامخ ورته وکړم چې هغه مو قوم ته لغوندې د طالبانو یا لشکر جنګ وي یا د مو داسې کومې د شیا سني کیسې کې دغو لږ وضاحت وشي چې د مو ملګریو لغوند ذهنونه په جوړ شي. اول خو کاري محسن زمونږ خپل یعنې رشته دار ورور پلار تره، بیا د دغو د هر چا چې رشتې دي د هغو بیا د هغو هم رشتې، خو دا ټولو خپلو یعنې په درې پوښته کښې چې دا لینکونه د رشتې د چا سره د تره ښځه د کوم ځای ده، د تره لور چېرته واده ده، خپل خویندې لوڼه چېرته واده دي، مونږ بله چېرته لني چې د هغه وګورئ، بیا د هغه رشتې ورسره وګورئ. په دا ټولو کښې چې صرف دا نام څوک راته پیدا کړي کاري محسن، بیا هم رادې شي دا شی ورته پرېږدم او په چلنج او یا زمونږ په پوره فیملي کښې بېادبي هم دا خو داسې نه چې مونږ هغه کوو، پوره څوک کاري پیدا شو چې کاري وو. دا خو مطلب هغه د عامر لیاقت والا هغه دي پروپیګنډې دي چې زمونږ په خلاف باندې کېدلی. او دا چې کله هم اول د پرلت نه واپس راغلو ما ته چې دمکیانه مېلاودله، یوه دا دمکي هم راته میلاوه په هغه کښې چې په تا باندې یا ستا په ملګرو یا ستا په پلار یا په تره یا په ورونو په چا باندې دهشتګردۍ الزام مونږ ولګوو. او هغوی خو دا هم راته ویلي چې ستاسو د علاقې نه به څوک مونږ په پیسې واخلو او ګواه به یې پرېږدو. ما ویل هم هسې هم علاقې خلکو مونږ پېژني چې مطلب دا څوک دي او څنګه دي. زما اول هم ډېر ځایونه چې انټروډکشن بلکې ډېر پوخ انټروډکشن، زمونږ پلار یو ټیچر و او د کور نه بهر یې د سټډي نه بهر مونږ بیخي پرېښتي هم نه یو. نو بیا د بیت الله او حکیم الله سره لینک دا تقریبا داسې شمار کړه چې حکیم الله دی او بیت الله دی دا 2004 5 6 7 8 تر 9 پورې دا خبرې وې. هغې ټایم چې زمونږ عمرونه دومره نه وو چې د دوی سره لینک څوک وساتي. او لینک ما اول نه راتلی هم نه شو، ځکه چې د ډېر ورکوټوالي نه تاسو ته پته وي زه آرمي پبلک سکول اینډ کالج کې ما سبق ویلی دی او هغه سبق ما په سکالرشپ ویلی دی. هغه سکالرشپ چا ټیسټ ورکوو هغه به په کیلا کښې ټیسټ ورکوو، هغه به کیلا ته تللو، هغې به کیلا ته تګ راتګ و. نو زه او 2004 5 چې کوم هلته د آرمي سره اول فرینډلي میچونه شوي دي هغه نن ریکارډ شي کې هغه چا کړي. زه ډېر ورکوټ وم، زه به کیلا ته تلم. نو هغې وخت که ته دا وایې چې آرمي سره لینک و، په دا باندې به لږ ټیک وي دا بل خوند. او د ژوند مو په ټول نه غټه ستونزې هم د دغې خلکو نه مونږ ته پېښ شوي دي. ذاتي مونږ د دغې خلکو شکار شوي یو. ذاتي زما د پلار ډېر نږدې ملګري چې هغه د کور پردې مو نه وې سره، هغې پرې سرونه مونږ لیدلي دي. ذاتي اوس څو میاشتې اول هم زمونږ تره و، د پلار مې ډېر ملګری و، هغه هم د دغو خلکو لخوا ووژلی شو. ذاتي زما یو تره دی دا ویلی شي دل نواز، هغه په اف سی کښې دی ډفټي ورکوي. که دا ویو چې آرمي سره تاسو تعلق دی دا خبره څه حد پورې کېدی شو؟ په دغې کښې ما راګیرولی چې دلته ما آرمي سکول کښې هم سبق ویلی دی، زه هلته مې میچونه هم کړي، زما تره هم مطلب په هغه کښې دی اف سی کښې دی. نو دا بل خو بیازتي بلکل که دوی چېرته څوک شماري چې سره انټي دي. مونږ حالاتو نه ستړي خلک یو. مونږ اوس هم وینو چې هغه خلک چې هلته یې سرونه پرې کول، هلته یې فوجه کولې، هغه په ډي خان کې هم ښه پراته دي. هغه اوس هم مونږ ته دمکې راکوي. مونږ اوس هم د هغې نه یارېږو. مونږ اوس هم د ډي خان غوندې لوی ښار چې زمونږ ډېر غټ عوامي کور تر اوسه پورې لا هغه خپله جلسه نه ده پرې کړې. مونږ خپل د دغې شکار خلک څنګه داسې جوړېږي. او که یو داسې وایي چې
کاري محسن څوک وایي یا هغه بل چې کوم د کاري محسن یا بیت الله کې هغې ورور د ده چې ترهګرۍ د طالبانو خلاف او د فوج د ظلمونو خلاف دا پاسداری اپریشیټ کړی وی ته د هغې فیملي او ته بیا هم د طالبانو هم مخالفت کوي د فوج هم مخالفت کوي په هره جلسه کښې تاسو به لیدلي وي هر وخت ورته موږ طالبان که ګوټ دي هم که بیډ دي هم چې ظلم څوک کوي موږ یې خلاف یو وایي او دا پی ټي ایم د انټي وار دی یعنې جنګ ختم شي په دې خاوره جنګ چې تر څو روان وي بیا اسانه ده د چا نه کمانډر پیدا کول څوک خو به پاگل تا ته میلاو شي کمانډر څوک به مجبور شي هغه به برتي شي هغه به هم د مجبورۍ نه کار کوي جنگ چې ختم شي بیا به دا شی نه وي ولې 1950 نه 1960 په منځ کې دغه خبرې نه وي کوروم ایجنسي کښې دا فسادونه هلته ولې نه دا د وزیرستان خلک هلته ولې نه پورته کېدل دا نور پښتانه ولې نه دا سټیټ پالیسي نه وه کنې دا خلک غریب هم وو دا بې تعلیمه هم وو دا بېروزګار انپړ هر څه ورته ویل شي خو بیا هم نه کېږي موږ وایو سټریټیجک ډیپ پالیسیز اندر چې کومې داسې خبرې دي چې هغې نه عام عوام ته نقصان رسېږي باید هغه ختم شي جنګونه د چا هم په ګټه کښې نه دي جنګ په خپله مسله ده اوس غټه خبره ده د پي ټي ایم د پروپیګنډې په ذریعه باندې داسې شو کېږي لکه چېرته د تصادم سره چې یعنې د جنګ په طرف روان دي ته ګوره زمونږ کسان یې ونیول مونږ جنګ کړی مونږ روډ بند کړی دی پي ټي ایم په یو ورځ باندې په 53 ښارونو کښې احتجاج وشو ما ته د څوک وښیي هغه په روډ د پاسه وشو هغه د پریس کلب ناستې ته وشو زه فیصل آباد ته روان وم هلته یو هال بک کو هغه حال یې چې بک کو هغه پولیس والا او ادارو والا راغلل ځینې کینسل یې کړو بل 3-4 حالونه هغه سټوډنټ بک کول هغه یو بل دوی اخري ما ته وویل ته راشه سبا زموږ پروګرام ضرور دی چې ته نشر زموږ زړونه ماتېږي ما ویل پروګرام به چېرته وي ویل پریس کلب په ځای مخ ته ما ویل چې پریس کلب مخ ته څومره ځای دی تاسو ټول کې ناستې شئ ویل نه څه ملګري به په روډ هم ناست ما ویل نه ویل زموږ زړونه ماتېږي ما ویل ستاسو زړونه ماتول ده ټیک ده رټه خبره زما دپاره خو د روډ بند کول زما دپاره ډېره رټه خبره نو چې یو سړی دومره په پوره من لار ځي دا پروپیګنډا ولې کېږي دغه هم وجوهات دي دلته په دې مرګونو کښې خلک ملوث دي زه چې د چا د کور د یور خبره کوم چې هغه ولې ډنګ شو چې تا دلته که د چا پالیسي وي